یو ملګری دا تپوس کړل چې احناف چې کوم دعای قنوت وایي په مانځه کې په ویترو کې آیا دا دعای قنوت په احادیثو سره ثابت دي که نه اور آیا د دې نه علاوه بل دعای قنوت په ویترو کې ویلی شي که نه د دې جواب دا دی چې دعای قنوت کم چې احناف وی اللهم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير نشكرك ولا نكفرك نخلع ونترك من يفجرك الى اخره دا دعای قنوت هم ویل شي د دې نه علاوه نور دعاګانې دي په حدیثو کې راغلي اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك ولا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت دا دعا ویلش یعنی په ویترو کې یو موقته او متعینه دعا نه ده چې صرف تبه دغه دعای قنوت وی اللهم انا نستعینک که د دې نه علاوه تا بله دعا ویله نو ستا واجب ادا شو. البته څوک چې دا خبره کوي چې احناف کم دعای قنوت وي دا د احادیثو نه ثابت نه دي نو هغوی په جهل عظیم کې مبتلا دي. موږ دا ویو دا څه واجب نه دي دا دعا ویل که دا ووایي یا اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت که دا ووایي دواړه صحیح دي. اور حدیث پاک کی راځي مصنف ابن ابي شیبه دا روایت نقل کړی دی عن ابي عبد الرحمن قال علمنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن نقرأ في القنوت اللهم إنا نستعينك ونستغفرك إلى آخره. مصنف ابن ابی شیبہ جلد 6 صفحہ 90. تو خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ فقہا نے تصریح کی ہے کہ خاص دعائے قنوت پڑھنا کوئی واجب نہیں ہے. اگر آپ نے دعائے قنوت پڑھی یا اس کے علاوہ کوئی اور دعا آپ نے پڑھ لی تو صحیح ہے. خلاصہ دادا کتا دا دعائے قنوت ہوئی یا د دین علاوہ تا بل دعا ویلا استا منس اشو استا ویتر اشو. لہذا پدی خبرو کی جگڑی ندی پکار. واللہ تعالی اعلم بالصواب.